لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. زما محترم مسلمانان رونو، اس تقریبا ماسپخین د نام نهاد مفتی سابقہ مفرور سیفی بریلوی مفتی اسکر یو کلپ میں ووریدو. دغا مفتی اسکر سیفی بریلوی یقیناً دا زانتلوی ملا لوی مناظر او لوی مفتی وی، لیکن حقیقتاً نہ ملا دے نہ مناظر دے نہ مفتی دی او نہ یہ عقیدہ صحیح دا. دا هغه مفتی اسکر دی چې دنن تقریبا 2 کاله وړاندې د سره زمنګا په بډبیره علاقه کې په مسله د علم غیب باندې مناظرې مجلس انعقاد شوی. اول مجلس شوی پاغې کې زمنګ تحریری لیکل د سیفیانو په جماعت کې شوی، لیکن دی مفتی اسکر باندې خپل مولا ایاز باچا اعتماد اونکو او هغوی که زه تاسو سره مناظره کوم کله چې د تاریخ مقرر د مناظرې مقرره وخت راغی نو د ایاز باچا بیاوی زه به تاسو سره مناظره کوم، لیکن شرایط به نور لیکم په اولنی مجلس زما اعتماد نشتا. نو د دینا د مفتی اسکر اغا حقیقت خپل ملګرو ته هم معلوم دی او ټول دنیا مسلمانانو ته چې په د باندې خپل ملګرو هم دومره اعتماد دی. بیا چې کله د مناظرې وخت راغی ایاز باچا ګستاخ مفتی اسکر سیفی بریلوی او د دوی ټولا د بریلیانو سیفیانو په خپل مدرسه کې کېناستل او هارونه یې واچول، امیلونه یې واچول، مناظره من وګټله. نو زه ویم چې دې ته خو ګټل وی هر ورځ ځان ته اچوئ، لیکن هغه ورځ یې چولي بیا ناچي. معلومیږي دا چې دوی په خپل کار بیا شرمنده هم و. بیا چې کله د مناظرې د مجلس ټیم راغی چې که بعینه د مجلس هغه کم لیکل شوي د هغې دپاره حاضري وکړي، نو په ځای باندې اختلاف راغی. سیفیانو بریلیانو موږ ته ځای نه راکو، زموږ ملګرو سره ډېره زیاته بدتمیزۍ مظاهره وکړه، لیکن ځای یې موږ ته رانه که د مناظرې دپاره چې دې ځای کې به مناظره کوو، چونکې مقرر شوې دا خبره وه چې د مناظرې ځای به وروسته منعقد کوو. نو بیا اصولي طریقه دا وي چې سړي کله مناظره کوي نو هغه میدان د مناظرې اول چې کوم ځای لګېدلي هغه ځای ته که دویم مجلس دپاره وخت ځای مقرر نه شو هغه اول ځای ته خلک ځان رسوي، لیکن بریلیان په هغې ځای باندې هم بې اصولو روان شو او په خپله مدرسه کې د مناظرې انتظار وکړو. نو هغه مناظره کې خو دوی دا شرمندګۍ سره مخ شو. په هغه ورځ باندې دنیا ته معلومه ده چې هغه جومات د سیفیانو بریلیانو چې کوم جومات هغه ګیټ هم بند کړو، تر دې چې موږ هغه جومات ته هم ورغلو خو جومات راته بند کړو. ناغه شرمنده او مفرور مفتی اسکر اوس نن د استاد محترم حضرت مفتی صاحب مفتی محمد ندیم صاحب دامت برکاتهم العالیه خلاف یو پوسٹ کړی دی، چونکې هغه وایس کلپ کړی دی. نو ما هم وایس کلپ وکړو، نو انشاءالله چې جواب تاسو ته هغه شان ملاویږي. مفتی اسکر سیفی استاد محترم یادی چې دا د معتزله عقیده لري او دا جبریه غټ مولا دی. الحمدلله په دې د الله رب العالمین لوی شکریا ادا کوم چې زموږ تعلق د اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي سره دی، د معتزله او پنځپیریانو خلاف او دغه شان د مشرکینو بریلیانو سیفیانو خلاف زموږ مهنت الحمدلله روان دی. مفتی سے محترم دنیا ته معلومه ده چې نه معتزله دی او نه جبریه دی. هغه مولا ایاز باچا چې ځان ته به لوی مولا او لوی مناظر وي او د جبریو فتوی په علماء دیوبند په تبلیغی جماعت باندې لګولا، هغه هم الحمدلله په خپل ځای کې
دا خپل مشر وړاندې دومره ذلت او رسوایي سره مخ شو چې په هغه ځای باندې مناظره کې شکست وخوړو او د هغې نه بعد تر اوسه پورې خوله بنده وه. نو هغه جبریو په باره کې هغه هم ټاپه لګول، لیکن میدان کې بیا ثابته نه کړې شوله. خپل جهل و تر ورځ د انور په شان ښکاره شو. بیا دې دا وایي چې مفتی سے محترم ویلی دی چې غلام حضرت یا رسول الله مدد ناره لګي، په دې وجه باندې دا مشرک د عقیدې ګنده ده. د مفتی سے محترم دا مسله ځان دوی کا. مفتی سے محترم وایي چې بریلیان سیفیان دوی وی یا رسول الله مدد، النبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ما فوق الاسباب مدد غواړي، د غیر الله نه ما فوق الاسباب مدد غوښتل چونکې دا د شرک عقیده ده. نو دغه دې مفتی سے محترم رد کړی دی. او بیا دی وی چې علماء دیوبند په کتابونو کې هم دا عقیده لیکلې ده. نو آیا ستاسو علماء دیوبند هم د ګندګي عقیده لري؟ دروغ ویل دا ګناه ده. علماء دیوبند پاکه مزیداره خالصه صفا عقیده لري، هغه نه د شرک عقیده لري، نه د بدعت او نه د الحاد. الحمدلله د افراط او تفرید په منځ کې د اعتدال عقیده لري. دا ستا الزام او افترا ده. علماء دیوبند دا عقیده نه لري، ځکه د علماء دیوبند ما فوق الاسباب غیر الله نه مدد غوښتل د عقیده نه ده. دا ستا الزام او دروغ دي. بیا د بل یو فضول خبره کړې مفتی صاحب محترم یادی چې د افغانستان نه راغی او ځان ته پاکستان ثابت تو، بیا د باسولي نه راغی او دیر ته ثابت، دیر ځان د پاره ثابت تو، ځان د دیر شمار کو، خپل نوم نعمت الله او ځان ته ندیم یا نادم وای. نظم لعنت الله علی الکاذبین، کذاب باندې الله پاک لعنت لیږي. دا ستا افترا او دروغ دی. او بیا دا وی چې مفتی سے محترم بدذات لري. نو بدذاتا، بد اخلاقا، بی دینا، مشرک، هغه سیفی بریلی دی. مفتی سے محترم بدذات نه دی. دا ستا الزام دی، تهمت دی. الله پاک دی د دغه سزا ته درکړي. بیا دی وی چې علماء دیوبند مشایخو ته ویم چې تاسو دا سړی بند کړئ او دې زمونږ سره کېنوي په خپل ځای کې چې موږ تاسو ته ښکاره کړو چې دا معتزله دفاع کی او کنه د علماء دیوبند دفاع کی. الحمدلله اکابر ته پته ده، اکابر په اعتماد دي. دا ستاسو په شان خراب عقیده والا خلک اکابر ته معلوم دي. او که د مناظره شوقي هغه مخکې تاریخ لږ بیا را ژوندي کړي انشاءالله بیا به د منډې ګوري هم په دغه عقیده باندې د ما فوق الاسباب د غیر الله نه امداد غوښتل دا چې ستاسو عقیده ده که په دې باندې تیارېدی شي فبها هر کلی درته وایو زموږ ځای ته تیارېږي یا خپل ځای ته طریقې کار سره. نو مفتی اسکر صاحب کم از کم تاسې خبرې مه کوه ځکه ستا تاریخ ټول د دغه ډک دی د بزدلۍ نه ډک دی. نو نور به درته څه ووایم خو الله جل شانه دې موږ ته په خپله عقیده اهلسنه والجماعه علماء دیوبند استقامت نصیب کړي. او مفتی اسکر صاحب ته داسې خبرې ترې مه کوه ځکه چې ستا باندې خپل ملګرو اعتماد نشته بیا به په ځای باندې پرېږدي. هغه مسلمانان وروڼه چې دوی ته مولیان وایي هغوی دې په دې خبره باندې خبردار شي چې دا هغه خلک دي چې په جوماتونو کې ګډاګانې کوي، هغه خلک دي په جوماتونو کې د میلاد په نوم باندې قسم قسم خرافات او بدعات کوي، دا هغه خلک دي چې په باړه کې د دې لوی پیر سیف رحمان صاحب دغه حقیقت ټول دنیا ته معلوم دي، دا هغه خلک دي. نو ټول مسلمانان ځان د خلکو نه وساتي. الله پاک دې منګه د هر منافق او د هر شیطان د شر او وسوسې نه محفوظ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.